آخرکار عطاجان د ځمکې خبره واپس کړه جي. عطاخان چې کله د هسپتال افتتاح کوله نو عطاخان ویل چې د حکومت نه مطالبه وکړه جي چې ماله ځمکه پکار ده د هسپتال لپاره، لیکن هغه خبره یې واپس کړه. ویل چې حکومت دې ماله ځمکه راکړي او عطاخان د هغې په باره کې څه ریاکشن وکړو مکمل. عطا څه وویل چې زه به د دې ځمکې سره څه کوم. دا ویډیو مکمل وګورئ. زموږ دپاره پکې پیغام دی د هغه غاړې پښتنو دپاره هم او د دې غاړې پښتنو دپاره هم، یعنې د پاکستان د پښتنو دپاره هم. ویډیو مکمل وګورئ او د نورو ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ چې زما دا پیغام ټولو پښتنو ته ور ورسي. دا ویډیو د باندې ګورم، دا ویډیو په خپله هم وګورئ او لږ نظر پرې هم ور واچوئ چې عطا د دې ځمکې په باره کې څه ویلي دي. یقین وکړئ پښتنو ډېر زیات خوشحالېږي. بنیادي کار د شفاخانې اواز پورته کړی و، اواز هم ټیټ کړی و، د زړه شفاخانه. اوس کوشش به کوم چې شخصي ځای واخلم په شخصي پیسو باندې، د خپل د والد صاحب په پیسو باندې، د خپل فامیل په پیسو باندې، او جوړو به یې موږ او تاسو په شریکه. زه ولې دا وایم یوه شفاخانه جوړه کړم؟ زه په خپل ځان باندې یو سیکنډ هم اعتبار نه لرم. یوه ذریعه عمر دی، بس سترګې یو کار دې پټې شي، خو هغه صدقه چې پاتې هغه به تا ته په آخرت کې در رسېږي نو هغه به انشاءالله. ویډیو وکته پښتنو. عطاجان وایي چې انشاءالله دا ځمکه به زه شخصي واخلم، چې زه په خپلو پیسو باندې واخلم. عطا وایي چې ما د افغانستان د حکومت نه دا مطالبه ده چې هغه موږ له یو ځای راکړي، په هغه باندې موږ هسپتال جوړ کړو، لیکن هغه خبره یې واپس کړه. هغه وایي چې انشاءالله زه به د خپل پلار په پیسو باندې دا ځمکه اخلم او هسپتال به پرې جوړوم، او هسپتال به راسه تاسو جوړوئ، دا شفاخانه به راسه تاسو جوړوئ، ټول مسلمانان، ټول پښتانه. جی زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې په پښتنو کې داسې خلک ولیدل. موږ له هم پکار ده چې د عطا خان سره بھرپور تعاون وکړو. د عطاجان ورور سره موږ ودرېږو او د شفاخانه چې کومه جوړه چې سره بھرپور تعاون وکړو، که اوس موږ د خپل وس مطابق امداد وکړو. دا شفاخانه چې کومه جوړوي یا کوم هسپتال چې جوړوي نو موږ له پکار دی چې بھرپور تعاون یې سره وکړو. ټولو مسلمانانو ته پکار دی چې د عطا خان سره دغه وکړي، دا تعاون ضرور وکړي چې هغه پرې د هسپتال جوړ کړي. ډېر زیات خلکو ته مشکلات دي افغانستان کې چې کوم بېوسه خلک دی عطا خان دغه لپاره هسپتال جوړوي. د ډېرو خلکو زړونه عطا خان ګټلي دي، خلکو دعاګانې اخیستې دي. موږ له پکار ده چې د داسې قسمه خلکو سره ودرېږو چې هغه د غریبانو مدد کوي، زموږ د مسلمانانو مدد کوي، هغه مسجدونه جوړوي. نو موږ ټولو له پکار ده چې بھرپور تعاون ورسره وکړو. چې څومره هم په پاکستان کې پښتانه دي، په افغانستان کې پښتانه دي، ټول له پکار ده چې د خپل وس مطابق د عطا خان سره مدد وکړي. که ویډیو هم خوښ وي نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ویډیو کتلو ډېره مننه، شکریه.